سورلسمه سپاره اتلسم رکوع سوره نحل دولسم رکوع سورلسمه سپاره اتلسم رکوع سوره نحل دولسم رکوع بسم الله الرحمن الرحیم ويوم نبعث من كل امه شهيدا فاغه ورځ به مونږ هر یو امت نه یو ګواه راپورته کو ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به کافرانو ته اجازت نه وي ولا هم یستعتبون او نه به دوی راضي کولی کېږي واذا رأى الذين ظلموا العذاب هر کله چې ته وګورې خلکو ته چې ظلم کړی دوی خپل عذاب ویني فلا يخفف عنهم پس نه به عذاب دوی نه کمیږي ولا هم ينظرون نه به دوی ته مهلت ورکېږي واذا رأى الذين اشركوا هر کله چې وګوري هغه خلک چې شرک کولو شرکا او خپل شریکان قالو دی به ربنا ای رب هؤلاء شرکاؤنا دا زمونږ شریکان دي الذين اغا كنا ندعو من دونك چې مونږ به بلنه ورته کول استانه علاوه فالقوا اليهم القول پس الله به دوی په منځ کې واچوي خبره چې انکم لکاذبون بېشکه تاسو دروغجن یې والقوا الى الله یومئذ سلما او دوی به الله طرف ته په دې ورځ باندې عاجزي کوي وضل عنهم ما كانوا يفترون او دوی نه به ورک شي هغه بناوټي خبرې چې دوی به کولې الذين خلق كفروا چې کفر وکړو وصدوا عن سبيل الله الله للارې نه منع کول وکړو زدناهم عذابا فوق عذاب مونږ به زیات کو دوی عذاب لپاسه عذاب بما كانوا يفسدون پس بدله د دې خلکو فساد ويوم نبعث في كل امه شهيدا په کومه ورځ چې مونږ راپورته کو هر یو امت نه ګواه علیهم په دوی باندې من انفسهم د دوی ځانونو متعلق وجئنا بك شهيدا على هؤلاء او اے محبوب تا په دې ټولو باندې ګواه وګرځو ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مونږ نازل کړو پتا باندې قرآن کتاب د هر یو شیز بیان وهدى ورحمه هدایت او رحمت وبشرى للمسلمین او بشارت د لپاره د مسلمانانو